منګه د الله تعالی د قدرت نخي په دې خپل خواوشا کې نو خو مونږ ورسره عادت یو نو څه اثر را باندې نه کوي. دې هوا ته وګوره، هوا چې د انسان د ژوند دارو مدار دی په هوا باندې. یعنی یو انسان څومره هوا خوري، سوچ کوه دې خبره باندې موږ چېرته سوچ کړی چې د هوا دا خزانه ده به کوم ځای کې ده؟ دا په یو کارخانه کې مشین دی او د هغې نه راوځي. دومره ګوره کوم شی چې ډېر استعمالیږي هغه الله تعالی ډېر پیدا کړی دی. انسانان چې ډېرېږي نو نعمتونه ډېرېږي، او په یوه ګنټه کې انسان څومره ساګانې اخلي، بیا حیوانات، بیا بوټي هم هوا اخلي. بوټي الله تعالی انسانانو لم هوا ورکوي، زناورو لم ورکوي، بوټو لم ورکوي، د خاورې له هم ورکوي الله تعالی، خاورې له اوبه ورکوي. او ته وګوره که دا هوا نه وی نو انسانان به نه وی په مخ د ځمکه باندې. د خلکو نه دا طرف د خلکو نه هغه پټ پاتې کېږي. دا یوه سترګې ړندوي، هغه شي ته یې پام وي چې انسان یو شی جوړ کړي. دا لویه خزانه ده. سعدي ویلي دي، سعدي په ګلستان کې چې ګوره دا یو هوا چې ته هوا راکاږي او بیا یې وباسې نو په تا باندې دوه نعمتونه واجب شو. یو نعمت دا دی چې هوا دې راښکوده نو خوشحاله شوې، خوشحاله به دې شوې چې هوا دې نه وې راښکودې نو تنګ به وې، مړ شوې به وې. او چې پرې دې ښوده نو عمر دې زیات شو، عمر دې زیات شو. په یو ساه کې وایي دوه نعمتونه دي، په یو ساه اخیستو کې به سړي باندې دوه نعمتونه واجب دي. وایي از دست زبان کبر آید که از عهد شکرش به در آید. د لاس او د ژبې د چا نه به داسې بار ته داسې یو نعمت راوځي، داسې شکریه به د چا د لاسونه بهر ته راوځي چې د الله تعالی د شکر د بندګۍ د شکر نه به بهر ته وځي. یو سړی به دا څنګه ووایي چې ما د الله شکر ادا کو؟ نشي ویلی. ده د الله تعالی دومره غټ نعمت دی، خو موږ به سوچ ځکه نه کوو چې دې کې موږ عادت شو. 24 ګنټې زموږ مخې ته هوا موجود دي، موږ ته ناشنا نه ښکاري. یو سړی چې اسمانونو سپوږمۍ ته لاړو هلته څه ول ده نو هغه تعجب وکړو، ولې چې هغه په اول ځل باندې ول ده. د هغې نه مونږ دلته غټې نښې نو خو مونږ اوس عادت شوي. نو دغه الله دی په کائناتو کې یو ورلډ آرډر دی، یو ورلډ آرډر دی. هوا الله ورکوي، هوا الله ورکوي، بل څوک یې نه ورکوي، بل څوک یې نشي ورکولی. دا انسانان راجمع شي دا نشي ورکولی. نو دې ته به ګورې، د الله تعالی نعمتونو ته به ګورې، د کائناتو کې د رنګونو ته وګوره، د ونو ته وګوره. ونې الله تعالی ډېرې پیدا کړلې، اوبه ډېرې پیدا کړلې، دې ته ضرورت دی. خو یوه حصه وچه ده او دا 3 لمدي دي، دغې ته حاجت دی، دې ته ضرورت دی. کوم شی چې ډېر استعمالیږي الله تعالی هغه ډېر پیدا کړی دی. د کپړې ته وګوره، د کپړې ته څومره یو انسان د هغه 10 جوړې جامې. بیا انسانانو ته وګوره، د یو علاقې وګوره، د یو وطن وګوره، د رنګونو ته پکې وګوره. دا کارخانه په یو ځای کې لګېدل نه ده، بس دا د غیب و خزانې دي او الله تعالی یې د کنجانې د خولې یې کلاو کړلي او د مخلوق ته راسمې دي، مخلوق ته را روانې دي. الله تعالی یې ورکوي مفاتیح الغیب او د رزق کنجانې د الله تعالی سره دي. دا د چا په وس کې نه ده. ګورې چا له رزق ورکول، ټول انسانان الله تعالی به یو انداز کې ول رزق ورکوي. ما تا ګوره 15 میلمنو له رزق نشو ورکولی. 15 میلمانه چې راشي موږ ورته جاړو،
بیا چې لس میلمانه یو په سر اندړي بیا یوه جلسه بیا یوه علاقه خلک چې دی نو په مودو پس باندې یو واده وکړي هغه هم د ټول خلک خپوي او کوم سړی چې ډېر ایکټینګ کړی ډېر یې ځان خولی ټول خلک د هغه نه خپوي ځان ښایي خلکو ته نو خلک چې را روان یې لعنت پې وایي خدای دې غر کړي ما او ستا دغه حیثیت دی یو دغه به صحیح طریقه باندې نه شو کوو الله تعالی دې مخلوقاتو له رزق ورکوي دا کنجیان یې پې کلاو کړلي نو هسې چې د الله تعالی پرې نعمتونو کې د فکر کې سوچ پکې کې نو بس الله تعالی ته به غاړه کېږدي ګردن به الله تعالی ته کېږدي چې او بس د دغې الله تعالی بندګي پکار ده د دغې الله تعالی ذکر پکار دی د دغې الله تعالی صفت پکار دی نور د چا نه دی پکار